زما په ګورنو د ټولو نه لومبۍ خو زه تاسو ته ټولو ته د ډډه کومې نه ویلکم وایم او زه نن په دې خبر باندې لږ ډېر خوشحاله شوم چې یاره کم از کم په ډېر اتفاق سره تاسو ټول راغلي یې او دا اظهار هم وکړو چې د اشفاق رور او بخملن رور سره کوم دا واقعه شوې ده شرمناکه واقعه ده دا د هغوی دپاره نه ده دا زموږ دپاره هم ده د ممزو دپاره هم ده او دا د ټول قوم چې کوم په دې 410 په دې ډسټرکټ کې چې څونه پورې قومونه اوسېږي د هغه ټولو دپاره د شرم خبره ده کو پې پوهېږي هم او کو نه پوهېږي هم چونکې ټول عمر تاسو ته پته ده چې یاره موږ قوم عمر له اتفاق ښوولی دی او چې یو شي په سره پاڅېدلي نو د وروستو کېدو نوم موږ نه دی اخیستی نو انشاءالله زه په دې هم خوشحاله شوم چې بله جمعه باندې کوم دوی دلته میټینګ کړی نو حالان کې زه لږ بیمار وم او زما شفا کې اسلام آباد کې مې اپارټمنټ و زه هغې لاړم خو بهرحال دا نور وروڼه بایګان مشران کشران ټول راغونډ شو او ډېر په اتفاق سره راغلي نو زه د هغې تاسو ټولو شکریه ادا کوم چې یاره تاسو ښه په اتفاق سره راغلي او په اتفاق سره هم د ملک ته او د حکومت ته وښوله چې یاره موږ ډېر ښه خلک یو ډېر شریف خلک یو خو کله روان شو نو یقین وکړه چې حکومت پاکستان هم رامنې نه کړي دویمه خبر دا ده په هغه ورځ باندې په معمولي غوندې خبره باندې دوی لاړل هلته کې هغې روډ یې بلاک کړه او هغه مسلې هغې کېنوله هغه د حکومت کسان رالل او هغوی ورسره واده وکړه چې یاره موږ به یو هفته کې دننه خپل تاسو ته پراګرس درکوو او تاسو یو کمیټي جوړه کړئ او موږ ته به کوارډینیشن کوو چونکې په دې دوران کې دا قصه هغوی به هم کړي خپل وس به یې کړي موږ انډیویجول هم خپل وس مطابق چې کوم دی نو زه ہوم سیکرټري سره میلو شوم چونکې دا خبرې بعضې سیکرټ دي خو چونکې تاسو دلته راغونډ شوي یې نو خامخا ستاسو مخکې ږدمه ځکه په دې به یو مخکې تللو فیصله کوو ما هغه سره میلو شوم موږ سره جونیر پاتې شو او ډېر ښه په دغه سره او ما سره کمیټمنټ وکړه چې یاره 5 بجو پورې به انشاءالله چې کوم دی نه زه ډي ای جي سره ټولو سره خبره کوم چونکې په هغه ورځ باندې شیعګانو والا د محرم والا قصه وه نو په دې سلسله کې چې کوم دی نه هغې ډېر زیات بیزي وو خو بهرحال وایي چې زه به پراګرس کوم او په دې به سټرس کوم او چونکې هغه اف آی آر خو ما د بخبلین صاحب دوی نه دغه راغوښتی و دوی ما ته روزنامچه رالېږلې وه نو د هغه په وساطت باندې بیا خپل ډپټي سیکرټري ته ویلې چې یاره دوی له اف آی آر مو هغې کې دا دفعه لګولې وه یوه وایي چې دا نور دفعې هم پرې ولګوئ او ټول دا کې بیا وایي چې یاره که پراګرس ونه شو نو بیا ما ته راشه وی ویل ټیک ایکشن اګینسټ دیز آفیسرز لویه خبره دا ده چې زه دې ځای ایډمنسټریشن ته او د دې ځای پولیس والا ته چې چا دا ریسپانسیبلیټي ده چونکې زه ټیکس ورکوم دی زما د دې ځای د ارض حفاظت کولو زما د کور زما د بار زما د حجرې زما د لارې تګ دا هر څه دا د دوی ریسپانسیبلیټي ده او که د دې ریسپانسیبلیټي دوی ذمواري نه لي نو څنګه چې میجر صاحب وویلې نو بیا به موږ سکاټ پري بیا به موږ د دې فیصله کولی شو غلمنګري ایستی شو موږ سړی هم ویلی شو موږ سړي ته سلام ورکولی شو هر څه بیا کولی شو بیا خو د حکومت پاکستان پروا نشته دی ولې پاتې شو خبره دا ده چې موږ له دوی ته دا ویو چې تاسو ته دا وارننګ دی یقین وکړه چې ممنځی قوم او پښتانه یو شي دپاره روتې دي نو هغوی ګوره ډېر ډېر جنګونه نه وروسته شوي دي نو د دې نه وروسته کېدو والا نه یو او دا مې دوی ته وارننګ دی چې که چېرې دوی دا زر ته زره دې معلومات ونه کړو دا کسان یې ونه نیول او خپل یعنې هغوی ته د سزاګانو دغه دپاره کیس جمع نه کړ نو دوی به رانه په دې ځای کې نوکرۍ نه کوي په دې ځای کې نه چې ټول پاکستان کې به رانه نوکرۍ نه کوي انکوایری پې کېدو په دې کې ډېر لوی لوی سوړي دي والله چې هغه سوړي پې باندې ښکاره کړم او ټولو دا خو یو سټپ مې واخیسته هم سیکرټري سره لاړو چیف منسټر سره به میلاویږو پرایم منسټر سره میلاویږو آرمی چیف آف دغه سره به میلاویږو کور کمانډر سره به هم پې میلاویږو دا یوازې نن په بخبلن نه راغلی دا په موږ ټولو ده نن په یو راغله سبا په بل راتلی شي او انشاءالله دا چې څو پورې د لاجیکل کنکلوژن ته موږ نه رسولی او د دې څو ریزلټ هم نه رستی نو وروڼو دا مې ووری چې سرونه به پې ږدو خپل سرونه به ماتو موږ شریف خلک یو اول ورته په ځای دی په وایو چې یاره په منت کوو زاري کوو ریکویسټ کوو چې یاره دا شی زر مال کې که چېرې دوی دا معلومه نه خو د دې مطلب دا دی چې دا پولیس ورسره میلاو دی او بیا به موږ د دوی نه تپوس کوو دا زموږ غله دي موږ به بیا په دوی ډایرکټ راځو
زه به کمپلینټ هم ډایرکټ کوم چې تاسو را سره موږ به په هر چا ورځو او همدغه خبره به څنګه چې یاره زما غلا دې چوک کړې ده ډي اس پي کړې ده دې ځای کې چې کوم د کسان دي کړې ده ولې به پرې زه نه راځم بالکل به پرې راځم ولې چې زما د حفاظت دی ریسپانسبیلیټي چې دوی زما څوکۍ نشي کولی زما حفاظت نشي کولی نو ولې دې موږ د دوی خاطر وکړو موږ د دوی خاطر کوو د هغې پورې به کوو چې څوک پورې موږ سیټسفاید شوي نه او که نه دوی یې نشي سرته رسولی نو بیا څنګه خپله لاره خوښه څنګه چې د مشرانو ویلې چې بیا به قانون هم په لاس کې الو بیا به هر څه کوو ټوپک په لاس به هم رسو په دې تنګي کې داسې وخت و چې موږ د ټوپکو جلوسونه ایستي دي پکې شکر الحمدلله دې کې داسې اتفاق دی داسې خلک دي د قربانۍ خلک دي خو که چا د دې مثال د هغه غټو مچو دی که چا وله ګوتې وروړې نو بس بیا چې کوم دی بیا پرېښودو وله نه دي نو انشاءالله دا زموږ واده ده او په دې ځای موږ ټول دا واده کوو چې څنګه میجر صاحب وویلې هغسې به کوو چې څنګه موږ اول به زموږ د بل ورو ویلې چې کمیټي جوړه شوې وه او حقیقت ته دا ما مو اورېدلي ما ته ہوم سیکرټري مو ویلې بلکې هغه ډپټي سیکرټري صاحب دا که بیا دلته کې ایس ایچ او صاحب د هغه غم شو او په غم کې نه و ګینې هغه په اسات باندې هغه سره خبره کوله بیا ډي اس پي سره خبره کړه ډي جي صاحب سره خبره وشوه خو لکه مطلب دا چې دا وایي چې یاره کمیټي دې موږ ته راشي هر چا سره موږ خپل سیکرټ نشو شیر کولی نو امید دی چې مقبولین صاحب او دا نور کسان دا به ورغلي که نی ورغلي اوس هم میلاو شی علي نومې څوک دی زه نه پېژنم خو هغه سره خبره کړې ده انویسټیګیشن افسر دی چې یاره پراګرس غواړم بل ډي اس پي سره خبره کړې ده ایس پي سره ایس ایس پي سره ډي پي او سره کړې ده ټول ورسره کمټمنټ کړی چې یاره هفته کې دننه دننه به انشاءالله موږ د دې پراګرس وباسو چونکې وخت ډېر واوړی ده موږ ډېر انتظار نشو کولی ځکه چې په دا داسې مسله ده چې که دې مخنیوی موږ اوس ونه کړو نو یقین وکړه چې موږ ټول به داسې وو ځکه ډېرې مسلې راغلي دي او زموږ د بې اتفاقۍ د وجې نه هغه مسلو کې موږ مات خوړلی او انشاءالله اوس به هغه شی موږ نه موږ به روز تر روزه انشاءالله دا شی زیاتېږي موږ به خپل اتفاق ښیو او چې موږ په اتفاق سره وي انشاءالله هېڅ چارې به چې کوم دی نو موږ ته مخې ته سکون دري یو لنډه غونډه قصه درته کوم د پولیس د انویسټیګیشن دپاره موږ دغه ایس ایف سټي جوړو پېښور نه او د دغه نه یو میټینګ و د لیاقت آی جي پي هم پکې و د څنګه صاحبزاده سعید هم پکې و اعظم خان دا اوس چې دغه سره عمران خان سره سیکرټري دی هم پکې و موږ هم پکې ناست وو نو هغه څه بحث شو چې یاره دې پسې دا خلک به راځي دا کیمرې به ولي او داسې به کې غل به داسې راشي او داسې به راشي نو ما پې سوال وکړ ما ورته مې یاره پخوا زمانه کې به تاسو خیال شي د مشران ته پته وي په کلي کې به یو چوکیدار سیسټم هغه به دا کلي چې ماشوم به پیدا شو هغه ریپورټ به هم کوو چې څوک به پکې مړ شو هغه به هم ریپورټ کوو او چې څه واقعه به راغله هغه به مخکې نه هغوی ته پته وه خو هغه سړي پته به ما او تا ته نه لګېدله چې دا څوک دی نو ما ورته مې یاره ستا خو هغه انفارمنټ سیسټم څه شو نو هغه ما ته وایي چې هغه ختم شوي دي نو ما چې دا هم ختم کړو خو دا ځکه خو چې کوم د غلو ډاکوانو هر چا چې کوم دی دا مخه کړې ده نو موږ ورته دا مو سم سجیشن دی کم ځای کې چې موږ ناست یو موږ دا پروپوزل دا کړی چې یاره تاسو مهرباني وکړئ د خدای دپاره هغه شی ریوایو کړئ ځکه ستاسو خپل هغه انفارمیشن سیسټم چې کوم دی نو هغه د پیسو د دغه دپاره لاړو هغې کې خو چې څوک وله ورشي نو 100 روپیا ورته ورواچوي نو بس هغه بس بیا د هغې مه دی وایي نو ما یې یاره دا سیکرټلی کوئ او دا شی بیا ریوایو کړئ چې کم از کم د دې خلکو دغه وشي دویم نمبر د ما د دې نه علاوه ګوره زموږ په علاقه کې ډرګ ټریفکر دي دا نور دغه دي دا قسم خبرې دي دا ټولې مسلې دي خو لیکن دا اوس راغله دا زموږ ټول نه لومړنۍ ټاپ پرایورټي مسله ده او د دې تدارک په موږ باندې فرض دی ځکه دا څوک دی دا زموږ روډ دی دا زموږ د خپل کور بېزتي شوی ده زموږ د خپل د دې نن موږ بدل وانغشته او نن مو نه کړل او ما خو لا دوی ته دا ریکوست دی چې تاسو وګورئ په پرایویټلی خلک انویسټیګیشن کوي او ګوته پکې دی بیا زه پیش او کار پیش ما د دې دا خبره چې کوم دی تاسو ته بېغم اوسئ موږ به په خپل پرایویټ طریقې سره ورسره ډیل کړو دغه مې وی دویم نمبر دا دی چې یاره څنګه دا مشران چې کوم دي دا د دوی نه به موږ ګایډنس الو د دوی نه به موږ چې کوم دی لار برد ښیي څنګه خپل هم دونه تجربه نشته د فیلډ د دې خلکو تجربه دوی چې څه وایي نو هغه به موږ کوو خو په دې باندې لکه سټپ بای سټپ تلل پکار دي لکه څنګه چې اکبر نواز خان وایي چې پریس کانفرنس پکار دی ټیک ته دغه هم یو دغه پکار دی چې څنګه د بل ملګري وایي چې یاره
کمیټي جوړه شوې ده او اول خو هغې دغه وکړو چې هغې څه انویسټیګیشن څه پروګرس دی. موږ یو کس د اول خو خپلو درنو مشرانو ته ما ته مخامخ کشران مشرانو ته بجمع السلام علیکم. دا کومه واقعه چې مخې ته راغلې ده نو انتهایی تشویش دی، انتهایی خفګان دی او فرزور الفاظو کې دې مذمت کوو. دا یوازې د اشفاق خان او یا د بخبیلین خان د عزت خبره نه ده، بلکې دا زموږ د هر یو فرد د عزت خبره ده. به حیثیت مسلمان، به حیثیت یو پښتون او به حیثیت د تاثیر تنګي د عوامو زه چې دا د هر کس مسله ده، دا د هغوی د کور مسله نه ده. د هغې خویندې چې کومې دي دا زموږ خویندې دي. که موږ دا وایو چې بخبیلین خان یا اشفاق خان چې ته بهر په روډ باندې روان و او هغه سره پیسې وي او زه بهر یې پیسې واخیستې او په ګن پوینټ باندې د هغه نه دغه وشول، موږ وایو چې زه خیر دی مخکې به ځو او هغه غل به ګیرو. خو چې زما کور چې کوم دی هغې کې زما تورسرې چې کوم دی نو هغه محفوظ نه دي، ما ته هلته کې تحفظ نه میلاویږي. په دې ګرانۍ په دې دور کې به زه بهر وځم، زه به خپلو بچو له وړه ګټم، رزق به ګټم، که نه زه به د خپلې کور څوکۍ کوم. نن سبا خو کو ګورو نو ګراني هم په بره روانه ده. اوس په موږ څه کوو؟ موږ به د خپلو کورونو څوکۍ په خپله کوو. آیا موږ به بهر نه وځو؟ نو انتهایی دک او درد موږ ته دی. یوازې دا د دوی مسله نه ده، دا زموږ د ټولو مسله ده. او مخکې هم تاسو سره ولاړ یو، اوس هم در سره ولاړ یو. مشرانو ډېرې ښکلې ښکلې خبرې وکړلې. زه به پکې خپلې تاسو سره څو تجاویز دا شیر کړم چې یاره څنګه رضالحق به یې ویلي چې یاره یو کمیټي جوړه شوې ده. په کار دا ده چې زه وایم چې هغه کمیټي راپاسي او دوی سره کینی چې دا کم تاسو له ډیډلاین درکړی و، زه خو هغه ټایم هغه میټینګ کې نه وم، او دوی سره موږ کینو او دوی موږ ته مخې ته خپل کارکردګي مخې ته کیدي چې موږ د نن تاریخ پورې ستاسو په دې کیس کې څومره پرمختګ او څومره چې کوم دی موږ اچیومنټس کړي دي. که په هغې باندې موږ مطمئنه شو، تاسو به مطمئنه شولئ، موږ له به یو ډیډلاین راکړي، موږ ته مخې ته ولایح عمل کیدي. که چېرې هغې باندې موږ مطمئنه نه شو، اوس هم در سره ولاړ یو، سبا هم در سره ولاړ یو او انشاءالله بل ورځ به هم در سره ولاړ یو. بیا چې تاسو څه فیصله وکړله انشاءالله هغه به زموږ د ټولو یو شان فیصله وي. که څومره کسان وایي کوم ځای کې احتجاج وایي انشاءالله تعالی موږ به تاسو سره څنګ په څنګ ولاړ یو. دا یوازې د اشفاق خان او بخبیلین خان خبره نه ده، موږ ټول د دې پر زور مذمت کوو او انشاءالله تاسو سره به څنګ په څنګ باندې ولاړ یو. د الله چارواکو نه او زه سیچو صاحب چې کوم دی یو ډېر تکړه افسر دی، مطلب هغه په انویسټیګیشن کې ښه کافي ټایم تېر کړی دی، زموږ سره د ډېر وخت نه چې کوم دی تعلق دی. ډي سي پي صاحب ځان له په جیو فزیکل او په دې ټولو کیسو باندې پوه دی. په کار دا ده چې دا یو وړه چې کوم دی دا وړه ډکیتي نه ده او نه چې کوم دی دا ورکوټی کیس دی. په کار دا و چې د دې اوس په دې ورځو کې د دې حال راوتی و، خو هغې دا شی سیریس واخلي. که چېرې دا شی سیریس نه اخلي نو بیا به موږ مجبوره شو څنګه چې زما د مشرانو ویلې او د خپل امن دپاره اواز به پر وړونو باندې اوچتو. زموږ سره همدغه یو چې کوم دی دغه یو حل دی، موږ به تاسو سره ولاړ یو. هغه کمیټي د ځای هم راپاسي، که اوس وایي سبا وایي ټایم کېدی هغوی سره کینو ټیبل ټاک باندې، که هغې کم اچیومنټ موږ د مخې کم کړي دي هغې به موږ له راکړي. که چېرې مطمئن نه شو او تاسو مطمئن نه شولې موږ یې مطمئن نه کړو، بالکل راځئ چې بیا به یو ډیډلاین کېدی، تاسو به یو تاریخ وخت کوئ. اوس هم در سره انشاءالله ولاړ یو او بیا به هم در سره انشاءالله تعالی ولاړ یو. په کم محاذ باندې څنګه تاسو وایئ، که تاڼه کې وایئ، که تحصیل کې وایئ، احتجاج وایي جي، زه به در سره انشاءالله تعالی ولاړ یم. والسلام. ټول ناست نو خبره دا ده چې تقریر نه دی کول، خبره کول دي چې کم عملاً به موږ څه کوو. حالات دا دي تاسو ټول ګورئ، دا یوازې د بخبیلن دی خبره هم نه ده. زه دا هم درته ووایم که موږ دا شی صرف د یو واقع والو نو د هغې زور هم نه ځي. دا حقیقت دی چې په دې ټوله علاقه کې ګوره دا 3-4 ورځې وشوې د ډنقه لا په لار باندې د اډیمارو نه د اډیمار سره څونه پیسې د اډیمارو نه خلکو پیسې واخیستې، د هغه دپاره هغه عمقه نه زیات دولت دی چې څونه زموږ نه لاړه. خبره نور نه کوو، خبره دا کوو چې موږ ته پته را چې څنګه اکبر نواز خان هم ووایي هغې ټیک ووایي چې یاره لاین آرډر ختم دی. په سوات کې لانجه وشوه، خلک راپاڅېدل، خلکو ویې چې حکومت زموږ حفاظت نه کوي، موږ خپل کوو. فیصله به داسې کوو، فیصله به داسې کوو چې یاره دا عزت زموږ لاړه. زما په دې کور کې رویره ناسته ده، د هغې ستر تللی دی. خبرې د پښتو کوئ نو بیا به په کلکه کوئ. دغه شانتې په دې علاقه کې د بلا خویندو میندو ستر تللی دی هم په دې طریقه. خبره دا ده چې دې ځای کې اوس یو فیصله وکړو، د دې نه پس به په هغې عمل کوئ. نو هلې به زه ووایم چې دلته زموږ ناسته صرف ناسته نه وه، دا یو جرګه وه او دې یو فیصله وکړه. ړومبۍ خبره ما راته سوات وکړه، په سوات کې خلک راووتل او هغې وایي چې زموږ تاسو حفاظت نه شئ کولی.
موږ خپل حفاظت په خپله کوو چې دا حالات د نن نه پس پکار دی چې موږ خپل حفاظت په خپله کوو که هغه کور دی که هغه حجره ده که هغه پټۍ دی که هغه لاره ده که هغه ګودره ده چې څو پورې موږ دا نه کړی ځکه چې په دې ځای کې که تاسو که خیال کړي سرکار صرف هغې سړي پسې دی چې کوم شریف دی بدماش سړی ډاکو سړی وران سړی هغه نه د ټوپک لایسنس کوي او نه د دې پروا منګه خو زه دا نه وایم چې دونه ټایم یې ورکوه یو نه که ای به لګیا بس کوي به خو موږ به څه کوو د دې خبرې نن فیصله وکړه خدای شته چې موږ دا ټول قوم دې له راغلي وو چې یو فیصله والو دې ځای نه پاسو دا یوازې د بخبیلن خبره نه ده دا د خان خبره نه ده دا د غریب خبره نه ده دا د حیا او د عزت خبره ده او زمونږ حیا عزت لاړ په دې خبره زمونږ ستر مات شو په ټوپکو په سرو زرو په کالوم کار نشته لوی خبره دا ده چې زمونږ ستر مات شوی دی او په دې علاقه کې د ډېرو کورونو مات شوی دی موږ ته دا پکار دي چې دا خبره موږ عملاً وکړو که تاسو وایئ چې یاره موږ به دا کوو موږ به دا کوو به هېڅ هم نه کېږي که کوې روزئ چې سبا دا ټول تحصیل بند کړو روزئ چې د خپل تپوس وکړو او که دا نه کوو بیا ناستې نه کوو موږ دې له راغلي وروره چې دا ناسته ده په دې کې یو داسې فیصله وکړې زما دا ټول قوم دی دلته ناست موږ به بلکل په دې فیصله ځو خو فیصله به کوې فیصله به کوې زما دپاره نه د دې کور دپاره نه د دې علاقې دپاره تاسو فیصله وکړئ چې دا علاقه د سره روځي او دا مسله حل شي د دې بله لاره نشته موږ سره لیسندارې وسلې شته هر سړي ته پکار چې خپله څوکۍ کوي او د نن نه پس بیا پکار نه دی چې پولیس چاته ګوته نیسي چې تا سره ټوپک دی او ده سره ټوپک دی او هغه سره ټوپک دی دلته تاسو ګورئ چې ټول خلک ټوپکې ګرځوي او هغه خلک یې ګرځوي چې کوم آیس پاوډر او دغه شانتې ګډې وډې کړي دي نن هغې پسې چې د 14 خلک ګرځي او شریف سړی یوازې تش لاس رواني په لارې ودرئ او خلک ته پیسې لي که په دې نن تاسو فیصله کوئ زه او زما قوم تاسو سره یو موږ اجتماعیت باندې بلکل دا زموږ عقیده ده دا به موږ یوازې خپله مسله نه ګڼو زما هم دا کور دی زموږ هم پکې حیا ناسته خو زه یم یوازې دا کور نه دا ټوله علاقه داسې را شوکې کېږي ډاکې کېږي قبضې کېږي شلې مسلې دي او که موږ یوازې یو نو بس وروره بیا هغه بله خبره ده او که فیصله نه کوئ نو هغه بیا هسې ناسته ده تاسو فیصله که کوئ چې وروره موږ خپل حفاظت په خپله کوو که تاسو وایئ چې دا ټول روډونه بندو په دې چینیان ځي راځي 2 ورځې بند کړئ ګوره چې څه کېږي پریس کانفرنس به د هغې خبره ټیک ته موږ وکړو خو د پریس کانفرنس نه مخکې خپل څه مټ زور خو وښه که نه موږ به په کټ ناستې دواګانې نه کوو موږ به عمل کوو او بیا به د هغې نتیجه ګورو نو زما خو دا هغه دی چې وروره دې دی کې یو کلکه فیصله وکړې خپل حفاظت پکار دی چې په خپله وکړو خپل تپوس په خپله وکړو او یوازې دا نه چې خپل وکړو ګیر چاپېره چې د چا څونه وس رسي د هر سړي تپوس وکړو ځکه چې دې کې ډېر زیات خلک متاثره شوي دي خلک غږ نه کوي ډېر خلک د خپل حیا عزت نه چپ شي دا خو پسې یو د وس خبره وه خلک راووتل او هغه ځای کې لار هم بنده شوه او هغې تاسو ته یو خبره وکړه اوس دا د پولیس کار دی وروره چې زر تر زر یې وکړي خو هغې پورې خو موږ انتظار نه کوو نن که دلته وشو سبا به ما سره کېږي بل ورځ به بل چا سره کېږي بل ورځ به بل چا سره کېږي نو موږ به هر وخت راغونډېږو خبرې به کوو نن فیصله وکړې او چې څه فیصله مو وکړه موږ هم در سره یو او هر سړی به در سره خو فیصله به نن کوې آینده لا عمل سی زما خپل یو سجیشن دی نور خلک به هم خپلې خبرې وکړي زه دا به یم چې ړومبې خو مونږه یو پریس کانفرنس وکړو او دا اګریفټ چې کوم دي بخبیلن خان او اشفاق خان دوی پکې دغه وکړي ګوره جي هر ځای کې پولیس ناکې لګولې دي هلته دغه ټاټونو سره یي دلته نیکه صاحب روډ باندې هر ځای کې یو کس ګیر نه شو او دا څنګه وشو چې په رڼا ورځ باندې داسې
دغه دی بیا خو نوشاد خان خبره ټیک ده چې پولیس ته ضرورت نشته دی پکار دی چې د لا اینډ آرډر موږ په خپل لاس کې وسوالو ما ته خو دې کې د ټول نه زیات د پولیس ان افیشنسي ښکاري زه یو واقعه ده وشوه دغه وشو خو ملک خو د قانون دی پکار خو دا و چې 200 سټپس اوسه پورې اخیستې وې که نه یا موږ سره کوارډینیشن کولی چې یاره موږ دا کو لګیا یا دا څه پروګرس هم پکې وکړو هېڅ هم ونه شو اوسه پورې نو زما خپل دغه دا دی چې یو پریس کانفرنس وکړو بیا موږ ډي پي او سره ملو شو ځکه چې اتنګي ایریا کومه ده دا ټوټل د مجرمانو خلکو دپاره یو سیف هیون دی هغوی دلته انجوی کوي لایف لګیا دي دونه لوی کیس څنګه کیدی شي په یو قانون په ملک کې نو زما خو یو دا دغه دی چې ړومبې یو پریس کانفرنس وکړو مونږ پکې ښه د خپل بړاسو باسو وویو چې یاره دې کې څه قسمه دغه دی چې دا پولیس پکې دونه دغه نشي کولی یا دوی اوسه پورې څه کسان مونږ له رانه کړل بیا مونږ ډي پي او لاړ شو ډي آی جي له لاړ شو او سټرانګلی پروټیسټ وکړو چې یاره جي دا څنګه ایریا ده دا ولې پاکستان قانون دلته نه چلیږي نو تاسو ضرور پکار دی یو لای عمل جوړ کې نن او پاغي باندې او بیا سټپ بای سټپ ان شاء الله تعالی زو زما خو دغه سجیشن نور مشران هم پکې خپل رای ورکړي ډېره مننه د دې نه به ډېرې غټې مسلې مونږ په ښه طریقه باندې حل کړو نو زه چې مونږ اوس د تحصیل تنګي او د تنګي خلکو له په دې موقع باندې ډېر زیات سیریسلی او ډېر سنجیدګۍ سره دا غور پکار دی چې مونږ ټول راټول شو یو اتفاق او اتحاد وکړو او په دغه اتفاق او اتحاد سره چې دی نو مخکې لاړ شو ډېر مشران موجود دي او د دوی ذهن کې به ډېرې خبرې وي خو زه چې صرف صرف د دې یو خبرې لږ شانتي هغه وضاحت پکار دی چې د کمیټې خبره په هغه ورځ باندې ډي اس پي صاحب هم کړې وه او موږ هم دلته ویلې وه نو آیا هغه جوړه شوې ده یا نه ده جوړه شوې یا داسې پروګرام شته چې یاره دغه کمیټې به جوړه شي یا نه ډېره مننه مهرباني دلته زموږ چې کومه ادارې دي زموږ چې کومه محکمه ده یا محکمې دي هغې په دې باندې په دې قومي مسله کې مطلب راغونډ شوی او تاسو خپل وخت وکړو په دې باندې تاسو ټولو شکریه ادا کوم بیا تاسو ته د دې دغه لږ شان بیک ګراوند بیانوم چېرې دا واقعیت څه و او مطلب چې دې کې مخکې موږ څه کار کړی دی او آیا مخکې څه لا عمل جوړېږي خو به دا ګرینډ جرګه بیا ډیسایډ کړي چېرې مخکې څه کول دي خو چې موږ څه کړي دي هغه تاسو ته لږ هغه بیک ګراوند تاسو ته بیانوم تاسو ته چې څنګه پته رونو چې دا واقعه دا ډېر افسوسناکه واقعه چې کومه شوې ده د اشفاق خان او د بخبلند خان دي دا کم دغه چې شوی په رڼا ورځ باندې په دې ملک کې لکه چې نه قانون وي او نه څه ریټ آف د ګورنمنټ شته چې مطلب رڼا په ورځ باندې یو سړی د پردي کور باندې ورنه نوځي او مطلب دا دی چې ډاکت په رڼا ورځ اچوي او داسې وځي لکه چې پیریانو چې غیب شو که څه چلو شو په دې دومره سیکورټي فورسز کې په دې انټیلیجنس ایجنسیز کې هېڅ چاته پته ونه لګي چېرې دا څوک و څوک نو او چا وکړل او چا ونه کړل نو مطلب دا دی چې دې سره په دې ټوله علاقه کې یو خوف و حراس پیدا شوی دی په خلکو کې عدم تحفظ پیدا شوی دی دې سره د خلکو هغه یو داسې دغه وشو چې څوک د کوره نشي وتی چېرې روزګار له لاړ شي نوکرۍ له لاړ شي یا بل سره لاړ شي ځکه چې کور خوشې پرېږدي نو دغه حال دی نو دې باره کې داسې چل شو چې دا کم واقعه وشوه نو تیره شوې جمعه دا نه وه بله جمعه مونږ راغونډ شو په دې حجره کې دلته کې او مطلب ته دې باندې مونږ یو خپل میټینګ وکړو بیا مونږ دا وکړه چې ایس ایچ او صاحب او ډي اس پي صاحب د راشي او مونږ سره کښېني او په دې باندې مونږ سره خبرې وکړي چې 48 غنټې تېرې شوي دي په دې 48 غنټې کې هغوی څه چل کړي دي څه پروګرس یې کړی مونږ ته څه مطلب په هغې باندې څه بریفنګ راکړي څه خبره اتر وکړي خیر هغه ایس ایچ او صاحب راغی خو ډي اس پي صاحب په څه وجه رانغی بیا مونږ ووتو او مطلب چې دا دغه دا منډې دا روډ چې کوم ټاټونو سره یې دا مونږ بلاک کړه چې بلاک کړه بیا ډي اس پي صاحب راغی ډي اس پي صاحب سره مونږ دا وکړو چې یاره جي دا په رڼا ورځ که داسې ډاکې کېږي نو مطلب دا چې دا خو بیا دلته کې مطلب ستاسو د فورسز خوړو ضرورت نشته بس بیا هر سړي ته ووایه چې خپل حفاظت یې پخپله کوي نو هغوی وایي چې یاره
مونږ ورته وایي چې یاره تا 48 اورز وشو ته موږ ته پروګرس وښایه. هغه خپل دغه کوچ ما دا وکړل، ما سی ډي آر وکړل او زه جیو فینسینګ کوم که نه. خو بهرحال موږ ورته وایي چې یاره موږ تاله 72 اورز درکوو. هغه یو خواست موږ ته وکړو چې یاره نه ما له یوه هفته راکړې، په دې یو هفته کې بدن نه زه دا ملزمان تاسو ته پیش کوم. اوس هغه یو هفته په ځای باندې 10 ورځې تېرې شوې، خو لا هېڅ قسمه څه پروګرس یا څه خبره اتره په دې کې پرمختګ نه دی شوی. نو دا نن غونډه چې راغونډه شوې ده او په دې سلسله کې راغونډه شوې ده چې یاره آیا مخکې موږ له څه لای عمل پکار دی، آیا احتجاج پکار دی، آیا مخکې بره بالا افسرانو له ورتلل پکار دي چې دې جرګې څه فیصله وکړه د هغې په رڼا کې به نور موږ مخکې ځو. نو مطلب دا دی چې دې سلسله کې دا نن دا غونډه ده. نو زه ستاسو بیا هم شکریا ادا کوم. نور مشران به هم خبره کوي، اخره کې به د دې نه یو خبره موږ جوړو چې آیا آینده دپاره به زموږ لای عمل سي. نو په دې سلسله کې دا راغونډه ده چې تاسو ته ما الیکشن ته د دې هغه پس منظر او ټول دغه بیان کوم. نور به مشران خبرې کوي او بیا په اخره کې به چې څه فیصله وشوه انشاءالله هغسې به کوو. والسلام.